لشین موایت د یو شی تاکینی فاعلون چې دا کوونکې ما ذالک غدن دې خبرې لره سبا دا چرې موایا ها چې سبا به دا کار کوم الا ان یشاء الله مگر ور سره مشیت الله تعالی ذکر کوا چې ماشاء الله ها الا ان یشاء الله مگر چې خوښ شي د الله واذکر ربک یاد ور رب خپل راځانه چې تا کله چې استایر کله چې د الله نوم دی شي ها نو چې کله د ترایات شي نه سوایا ان شاء الله وایا سوایا ان شاء الله وقل وایا ایاس ها عسى قریب ده ان يهديني چې ما تعالی هدایت وکي رب زما لاقرب من اثار شدا ډیر نږدې د دې تار شدا د جهت د رشد نه ها دا الله نه بس دا سوال کوا چې قریب ده چې ما تعالی د دې نه سیوا هدایت نصیب سیوا هدایت نصیب ولبسوا في كعبهم دی وخت ورکو په دغه غار خپل کې 300 سنین 300 کاله وزادوا 9 او سیوا شو پناه کالو سره 9 کاله پکې نور سیوا شو ها د خیال کراله کنه دا 9 کاله څنګه سیوا شو وې د یو شمسی کال دی او یو څه دی قمری دی قمری کال ولکې ها او شمسی کال نه شمسی کال دغه ورځ ډیری او د قمری کال ورځ سي هغه لګي وي پوښې به کنه نو د قمری کال په حساب باندې چونکه په اسلام کې هو قمری کال معتبر دی نو شمسی ته نسو جوړېدل شمسی خو 365 دن څه دی کال او قمری 360 ته او کله چې کوم نه 356 پوښې به دا دغه 360 کله سي 356 پوښې به کنه 60 تم ونه راځي نو قمری کال قمری کالونه ته ډیر جوړیږي او شمسی ته نه لګ جوړیږي نه شمسی 300 کال دي او قمری ته نه نور سیوا کیږي نه ته نه ځکه قمری کال چې کوم نه دا وړو کوي په نسبت سره څه شمسی ته قل الله تو اے حبیبا الله اعلم بما لبسوا الله خبردار ده پاغه زمانہ باندې چې دی تیرا کړي وا له غیب السماوات والارض ابصر به خبردار ده الله تعالی یعنی ما ابصره سلیدون کې ده الله تعالی په کمال سره او اسمع او اوریدون کې ده یعنی بهترین لیدل او اوریدل د چا دي د الله دي ما لهم نشته دی لرا من دونی ما سوا د الله تعالی نه من ولین سوک دوت ولا یشرک فی حکم احد او نه شریکی الله تعالی په فیصله خپل کې احدن هچالرا د دې کفارو د فارا ما سوا د الله نه بل څوک بچکون کې نشته دی او نه الله تعالی شریکی د ځان سره په خپل فیصله کې احدن هچالرا خیال کړه انو مطلب دا دی چې د يهودو د نصاراو په نسبت باندې شمسی حساب معتبر دی هغه 300 کال دی او د قران پاک کې قمری حساب معتبر دی دا غنه 9 کال نور سکیږي هغه سیوا کیږي وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ وَلْوَلَا يَا حبیبا چتا ته وحی کیږي من کتاب ربک د کتاب در رب سانا لا مبدل لکلمات نشته بدلون کې د حکمونو د الله تعالی ولن تجد شریط بون من دونه ملتحدا بغیر د الله تعالی نه زائد پنا التحاد څه ته ویل شي لحد د ډډې قبر ته سوې لحد وای پوه شو به کنه التحاد ویل شي ډډې ته ګرځیدل واصبر نفسك اے حبیبا صبر کا خپل نفس مع الذين يدعون سردا خلقنا چې عبادت کوي ربهم در خپل بالغدات په وخت صبا کې والعشي په وخت بیګا کې دا فقراء مساکین د دې سره ځان صبر کا یریدون وجادی اراده لري درزا د الله تعالی ولا تعد عیناک مگر زوا خپل سترګې عنهم د دینا سترګې بل خواته مال او زما حبیبا تريد زینت الحیات الدنیا چې ته اراده وکې د ډول د دنیا ولا تو ته من خپل نام او تتابیداری مکو داغه مشرکانو چې مونږ غافل کړی دي قلب او درونه داغه ان ذکر نه د ذکر زمونږ نه
د دې غټانو اتباع مکوه وتبع هواه چې تابعداري کړي د خواهشاتو خپلو وکانه امرو فرطا ا دې امر دغه مشرکانو فرطا د حد نه تجاوز کوونکې د دې هغه امر د کفر د حد نه تجاوز کوي وقل او ای حبیبا الحق من ربک دا فیصله حق دې د جانب ربستانه فمن شاء فلیؤمن چې د چا خوښ شي ایمان دی راوړي او من شاء چې د چا خوښ شي فلیکفر کفر دی اختیار کی خیال کرا لګا ها هغه دې سو کی کفر دی اختیار کی دې باندې سوال پیدا کیږي ها چې دا الله تعالی خو امر په فحشا سره نه کوي ان الله لا یامر بالفحشاء دلته څنګه چې څنګه وای چې فلیا من شاء فلیکفر چې دا چا خوښ شي نو کفر دی اختیار کی پوه شي به کنه نو وی به امر په څو قسمه ده امر ځنی د پاره د وجوبي ځنی د پاره د شی د استحبابي ځنی د پاره د اباحت وي ځنی د پاره د سوي ځنی د پاره چې کم دنه د تعجیز وي په خیال کې څه د پاره تعجیز د پاره وي پوه شي به او دا امر دا د پاره د اختیار دی چې اختیار د انسان خپل دی چې څه کوي ان اتدنا للظالمین نارا تیار کړی دی موږ د پاره د ظالمانو اور د جهنم احاطه بهم سرادقها احاطه کړی دا په دې جهنميانو باندې او سرادقها خیمو د دغه ورو د جهنم خیمه هغه بد دینه چاپیره سرادق جمع د چرداق دا جهنميان په څه کې دا په خیمو کې و ان یستغیثو کدی فریاد وکي الله تعالی ته الله ته فریاد وکي چې یا الله په مونږ باندې وبنازل کې یو غاسو دې ته په د دې فریاد بواور دې شي د دې ته ورکړل شي بمای نو بو کل مخلی چې په شان د وینو زوبي هغه وب د جهنم سي د وینو زو مهل سودید مهل سودید غساق غسلین دا ټول مترادف الفاظ ښه مهل او سودید سودید يتجرعه ولا يكاد يسيغه او غساق او غسلین يشوي الوجوه چشيزي بمخونه ددي شوا يشوي شي ستوي سيزل شي نضج پزوات سره نضج طبخ اسی پخولو ته وای او نضج او شی ورتولو ته وای به شراب ډیر ناکاره دی مشروب د دی وساعت مرتفقه او ډیر ناکاره دی هغه ځای د آرام د دی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها کاله باغست ولې شي دی جنت چانو ته په جنت کې من اصحاب د کانګنو کانګنو باغان به رسي من ذهب د سرو جمع د شوار دا کنه شوار څه ته وای باندیتا پوښوي بنگلې مې وو او پلاس مې نه کو و د بادشاہ دربار لزم تشمل وندونه پوښوي کنه بنگلې مې وو پلاس مې نه کو و د بادشاہ دربار لزم تشمل وندونه الله لرا عقل را کړو استعداد او قوت الله را کړو علم مې ونک دین مې ونک د دین سره مې رابطه او تعلق ونک د بادشاہ دربار له واستش روانه هیڅ را سره نشته خیال کړه او شاباش د دین مصری ډېر معناداري مصری ښا اورې کنه په شړینګې پورې مې خان دي د شال مېرمنې چرته تاو نه غواړم ته ما په طالبګری پورې خان دي چې تا سره سدي د خان سیوا نواب سیبو استاد خانی نوابی زما په جیب کې د پوښې وکړه ورپسې او خیال جرمنه بس کا صلح وکا ډېری د کونډې کړې خیرې درته کوي پوښې وکړه د مصرو خو سر نشته دی مونږ توتیان د عمرزو ولا رازونه پوښې وکړه او خیال کراله کنه پاچای بابای باغ پاچای ګل دی موږ توتیان د عمرزو ولا رازونه پوه شو وکړه دا یو عالم راته پیر بابا نه دا مې سره ویلی و پوه شو وکړه او بابای باغ پاچای ګل دی ورپسې
دا خپل معنادارې مصري دي او نو الله پاک فرمایي او ان الذين یحلون دوی تباغستولی شي فيها په دې جنت کې من اساور باوغان من ذهب د سرو زرو ويلبسون ثيابا خضرا اغوندي بدې شنې جامې من سندس رخمو چې یو مړ سړی د پښنو جامو کې یا پسپینو کې ولې دی کنه دا نخه د جنتی ده پوه شئ پکې و استبرقن سندس نری رخم ته وای او استبرق شنو رخم ته وای متکئین فی ادی بتکیا وهن کی پدغه جامو کې علل ارای کې پتختون خپل باندې نعمت ثواب بهترینه بدله د دیدا وحسنت مرتفقه او ډیر خیسته دی د غزای د آرام د دی مرتفق څه ته ویلی شي زید آرام او ظریفه وضرب لهم بیان کدی تا مثال الرجلین مثال د دوه سړو دا مخ کې سو دا د اولیاء او صفات الله تعالی ذکر کړل چې اصحاب کاف خیال کراله کنه او دلته کې د یو صالح او د یو طالح مثال الله تعالی بیانوي یو صالح سړیو یو سو طالح او بد عمل سړیو الله د دواړو مثال بیانوي دغه قصه چا نقل کړی دا محمد ابن حسن مقری دا یو بزرگ دی بیا وای چې د یو نوم دا یو صالح سړیو یو طالح سړیو د یو نوم تملیخه او د بل نوم فوتیسو یو خو تملیخه هغه دی چې اصحاب کافو کې دی کنه دا نور دوه سړي دي د دې شریک پیسې وي هغه تقسیم کړل 300 دینار د یو ورسېدل او 300 دینار د بل ورسېدل هغه یو ولګېد په دغه 0 دینارو باندې پاغه باندې چې کم دینو دغه مسلمان هغه په مریان واغستلو په 1000 روپۍ د مریانو لپاره د غریبانو لپاره جامې واغستلې او یعنی په 1000 روپۍ مریان واغستلو هغه شکل آزاد کړل او د 1000 روپو جامې واغستلې هغه غریبانو لور کړلې د 1000 روپۍ ډوډۍ واغستل هغه غریبانو ته ورکړه او په 1000 روپۍ باندې جمعات جوړ کو جمعات خیال کرا لگا او هغه بل کافر چو هغه څه چلو هغه د 1000 روپو خایسته جنکې ځان له وکړلې او هغه د 1000 روپۍ ځان له چې کم نه قیمتي اسونه واغستل او د 1000 روپۍ ځان له باغ جوړ کو خیال کرا لگا چې کله دا کیسه وکړه دا مولانا صاحب چې کم دین دی چې تا غریب شوی دی نو دا دغه لراغه دی مالدار لراغه عادت وی یاره به زه خو غریب شوی ما بچی می دی نو زستا په دې باغ کې مزدوری کول غواړم پوه شو به وې دې راغه اول خداغه دروازې بندې وي دروازې وته نه کولاوي دي چې دروازه وته کولاو شولا او دې وردن نشو خیال کرا لکه وردن نشو دغه مالدار ته چې کم نه خپل غریبي بیان کړه هغه ته وی تا خو الکه 300 دینار خو تا مغستو هغه دې سکړو وی ما خدای چلو کو د 1000 روپو می لغه واغستلو مریان آزاد میکړل د 1000 می ډوډۍ واغستله په غریبانو می تقسیم کړل د 1000 می جامې واغستلې په غریبانو می تقسیم کړلې وی ښا مال وسراغله دغه تشتور خان مال چې کم نه را رسیدلې قسم په خدای له کڅ شمیدل درکو ضروره کې نه وره خیر دي نشته نوکرانو تاواز کوم چې برابر دي کی پوه شي به مولانا سے به خپه واپس کو مولانا سے وسره خبري کړی دی هغه به تاسو وسواورای که خیر نو الله فرمایي وضرب لهم بیان کدی تا مثلا مثال رجلین د دوه تلو جعلنا لاحدهما جنتين مونږ ورکړو یو د دې تاب دوه باغچې می دغه مالدار لور کړی وي منانا بند انګورو وحففناهما بنخل چا پیر کړی مونږ هغه دواړه باغچې په کجورو سره په دې میانځ کې انګورو او چا پیر قطارونه ته دسو د کجورو پوش دا چې باغ چرته یې چوم پکې کجوري یوم پکې سي انګوري دا وی پتايف کې شته بل ځای کې ما نه لیدلې دي نه مې اورېدلې دي پوه به په کابل کې مې لیدلې دي د کجورو ونه بتا سنې دغه ونه د انګورو ونه بتا سنې لیدلې ما په کابل کې لیدلې دي
دلته خو چې نو په دې سفر باندې د پاسه دغه کړي خوري شوي که نه ونې نشته دی هلته څه دي په کابل کې ونې دي نه دا باغ وجعلنا بینهما زرعا مونږ پیدا کړو په منځ د دې کې فصل په منځ کې به جوار او وربشو نه درې قسمه چیزونه به پکې یو طرف ته کجورې په منځ کې انګور او د هغې په منځ کې بیا څه بیا جوار او غنم او وربشې به پکې کلتا الجنتین دغه دواړه باغچې چې وې آتت کلها دی به ورکولې هغه میوې خپلې پورا میوه ولم تظلم منه شیئا کمې به نه کو دغه میوه نه شیئا نه او ذره پورا میوه پکې کېدل ظلم ستویل شي کمی تا وفجرنا خلالهما نهرا مون روان کړو په منځ دغه دواړو باغونو کې نهرونه وکانه له ثمر او دغه باغونو د پاره قسمه میوه وي فقال لصاحبه او ول د ملګری خپل د غریب ته وهو يحاوره ورسره خبرې کولې انا اکثر من کذا سیوای مستانه مالن په مال سره واعز نفر سیوای د عزت مندیم تاسو نه په اعتبار د نوکرانو سره نفر دا خیال کړه کنه مراد نفر جمع د نافر د مراد نه نوکران ودخل جنته د داخل شو باغ شیخ پلتا وهو ظالم لنفسه ظلم کړو په خپل ځان باندې قال نو ویل چې کله باغ ته وردن نشکنه بما اظن خیال میں نه ده ان تبید هذه ابدا چې هلاک بشي دا باغ زما تر همیشه دا چې باغ دې چې تر قیامت پورې بروخ وما اظن ساعتا خیال میں نشته چې ورځ د قیامت قیامت دا واقعه شي مړه دا څو خلکو خبرې شروع کړې دي چې قیامت را روان دي ولا ارودتو کچره جواب پس شما بالفرض والمحال که قیامت راغې لا اجدن خیرا منها منقلبا خامخاز به بیا مما غوړه د دې باغ نه منقلبا زای د واپسې زما د دینه به خیشته باغونه التی قال له صاحبه ول د ملګری خپل ملګری څوک دغه مؤمن وهو يحاوره د سره خبرې کولې اکفرت بالذي خلقك آیات تا انکار کو دا الله نه چې ته پیدا کړې من ترابن د خاورنا ثم من نطفه بیا د ساس کی د معنینا د نیکه په لحاظ سره د خاورنا پیدای او د مور د فلار په لحاظ سره د نطفه نه ثم سوا کر جلا بیا ته برابر کړې ته جهات د رجلنا خیسته انسان دنه جوړ کړي لیکن مونږ چې هوا شان داده هو دغه الله چې دی الله دا معبود برحق دی یعنی لکن نه پاتل کې لکن انا دی لیکن زه چې ما دغه الله زما سره هو الله ربي دا خبر د انا دی دغه الله زما پالون کې دی ولا وشرک بربي دا شرک نکوم په الله باندې د هیڅ شي ولولا اذ دخلت جنتک ولی کله چې ته داخل شولې د باغ پلتا پکار دا چې ته باغ ته راځن نشولې د الله لوی دی بیان کړي وي قلت او تا ویلې وي ماشاء الله چې د الله خوښ شي دا د الله ته طرف نه دا انعام لا قوت الا بالله نشته دی قوت مگر په الله سره زما قوت نشته دی ان ترانه انا او ګورا ان ترانه کته ګوري ما تا انا اقل من کچ کم انسان مالن په مال سره او ولدا په بچو سره فخر مکوا تکبر لوی مکوا فعسى ربي قريبا شرب زما ان يؤتيني راكي ما تا خيرا من جنتك غرض باغستانا استاد باغ الله تعالی نهستو نابود کی او د دینه بهتر باغ مال راکی ويرسل عليها حسبانا راوليږي په دې باغستا باندې عذاب من السماء فتصبح سعيدا او بغرزي دا باغستا سعيدا انوار میدان زلقا چې خلق په خوېږي زلق په معنا د مزلق سره زلق ویل شي خوېدل وتا وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ دا باغ به الله تعالی مزلق وګرځي دا په دې باندې بیا خلک خوېږي او یصبح ما او غوران یا بو ګرځي کې وبد دي جوړي وبې جوړي شیخ کته بلاړي فلن تستطيع له طلبات بیا طاقت نه لري داغه لپاره د طلب وحیت بثمره احاطه را په میوه دغه باغ باندې په باغ باندې الله تعالی جل را وستلو باغ وسوځي دا پاس وایو قلب کفه وګرځي به چې مروړل ورغوي خپل ورغوي مروړل علامه په هغه خرج باندې انفق بیا چې د لګولو په دې باغ د پسلکونو روپۍ لګولې خیال کړه
پاغه باندې افسوس شروع وهي خاویه حالان کې دغه باغ د چو را پریوتون کې والا عروش په چتون خپل باندې خطر را پریوتون ويقولو دبویل یا لیتنی افسوس ته مال لم اشرک بربی ادا چې ما شرک نه کړي په الله باندې د هیڅ شي ولم تکل له فئه بیانو د لپاره یو جماعت ينصرونه چې د سره مدد وکړي من دون الله ما سوا د الله نو ما کان منتصرا نو د مدد کوونکې ها یا بدلا اغستونکې انتصار ویل شي ها بدلا اغستون د چانه بدلا اغستون کې نو چې د الله نه بدلا اغستې هنالك الولایة لله الحق پدغه وخت کې تصرفات چې دي الله لره دي اختیارات ته چا دي د یو الله دي ولایت نه مراد اختیار هو خیر د الله تعالی ډیر بهتر دی ثوابا په بدلی ورکول سره او خیر العقبه او ډیر بهتر دی په اعتبار د عاقبت سره وضرب لهم بیان کا دیتا د بیان د عاقبت دغه دوه کسانو ذکر شو و د ټولي دنیا د عاقبت ذکر الله تعالی بیان وضرب لهم بیان کدی تا مثال الحیات دنیا مثال د ژوند د دنیا کما انچه دا پشان د وبو ده یعنی حال د ژوند د دنیا پشان د څه ده د حال د وبو ده انزلنا چې مونږه دا وبنازل کوم من السماء فاختلط به شریک شي په دغه وبو سره نه باطل ورځي غیاګانې زمک چې زمکه له وبلاړ شي ها غیاګانې په یو بل کې نه نوځي پاس پاشری حشیمن بیا وګرځي او رودلې شوی بیا دغه غیاګانې بیا څه شي زرا شي حشم څه ته ویل شي احتشام الحق ها حشم څه ته ویل شي زرا کېدل وته په شی په کار وګرځي دغه زرا ها خیال کرا لکنه او هاشم د نبی علیہ السلام دیو نیکونم سره هاشم ابن مطلب پوش بک نه مطلب ابن هاشم تزروه الریا چوالودی غیر ربادونا دادمه کڅ شي دغه فصل زره شي بادونه والودی وکان الله علی کل شیء مقتدر المال والبنون زینت الحیات الدنیا دا مالونه او دا زامن دا ټول د دنیا زینت والباقیات الصالحات باقی شیزونه څه دي هغه نیک اعمال خیرن دا ډیر بهتر دي په اعتبار د ثواب او د بدلی سره و خیرن عملا او ډیر بهتر دي په اعتبار د توقع سره چې د دین امید وشي و یوم نسیر الجبال یاد کا ورځ چې موږ روان کو دا غرونه په ورځ د قیامت باندې وتر الارض بارزه تبوین دازمه کا میدان بارزه معنا لا تراه فيها عوجا ولا امتا کلاو میدان به نه جوړ شي دا ځنګلې غرونه به ختم شي وحشرنا من براجم کو داخله په دې ځمکه باندې فلم نو غادر منهم احد مونږ به پرې نه د دینه یو کس یو به نه هم پاتې نشي ټول به میدان ته راجم شي وعرضوا على ربك دوی به پیش شي ربتا لقد جئتمونا بیا الله بو ته فرمای تاسو راغلی ماته کما خلقناکم اول مره څنګه چې مونږ پیدا کړی وای تاسو په اول ځل باندې بربند سوغن او څو جرد مرد دا تاسو پیدا شوی وای دغه شان می بیا را پیدا کړل بل زعمتم ان نجعل لكم بلکې تاسو ګمان کوئ چې موږ به ونه ګرځو تاسو لپاره موعده زائد وعده اے مشرکانو تاسو دا خیال دی چې دوباره ژوند نشته دی زائد وعده نشته دی او جعل کتابو او کې به خدای شي کتابو عمل نامې به کې خدای شي د عرش تلان دی په خلقو به تقسیمېږي فتر المجرمین تبعین مجرمان مشفقین یریدون کی مما فيه دا اعمالنا چې پدې کې وي ويقولون دی بوي یا ویلنا افسوس ته مولرا ما له هذا الكتاب دی کتاب لڅ شوی دی دی عمل نامې لڅ شوی دی لا یغادر صغیرة چې نبریدي وړوکه ګنا ولا کبیرته نه غټ ګنا الا احصاها مگر شمارلې دی هر یو ګنا شمارلې ووجدوا ما عملوا حاضرا ادیب بیا مومي هغه چې دی عمل کړی وي هغه اعمال به ټول څه شي اب حاضر شي یا په شکل د څه په شکل د کاغذونو کې یا په شکل د اجسامو کې یا په شکل د څه کې په شکل چې کوم دی نو د خیشتو رنگونو کې ولا یظلم ربک احد او ظلم نه کوي رب ستا په چا باندې په هیڅ چا باندې په شی
شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه فرمایي چې د دې عمل نه به جنت جوړ شي او د جهنم شکل به نه جوړ شي. دا اعمال په شکل د جنت کې او په شکل د څه کې د جنت کې په شکل د جهنم کې به حاضر شي. اوم دا د شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه دا ترجمه دا اقبال په خپل شعر کې راوسته ده. پس کې په خپل شعر کې اقبال صد ځان نه علم نه وي ذکریا ښا نه د چا نه ذکرو د شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه نو اقبال سوي عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. کوشش وکړه د عمل نه زندگی جوړیږي چې هغه جنت هم دی او جهنم هم دی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا یاد کړه هغه وخت چې موږ به ووایو فرشتو ته اسجدوا لآدم سجده وکړئ آدم علیه السلام ته. دا مخکې د نافرمانو ذکر الله تعالی وکړو وسه د خاص خیال کړه لکه د یو خاص نافرمان ذکر الله تعالی کوي. دا مخکې د عام نافرمانو ذکر او دا د خاص نافرمان چې هغه ته ابلیس ویل شي. هر کله چې وویل مونږه فرشتو ته سجده وکړئ آدم علیه السلام ته دې سجده وکړله مګر ابلیس ونه کړله. دی و د جناتو نه نافرمانی وکړله د امر د رب خپل نه. آیا تاسو نیسئ د لره او د اولاد لره اولیا په دوستانو سره آیا دې شیطان ته تاسو څه وایې دته تاسو دوست وایې من دونی ما سوا زمانه وهم لکم عدو حالانکه دا تاسو دشمنان دي. ډېر ناکاره دی لپاره د ظالمانو انجام. د ظالمانو انجام بدل څه دی ډېر ناکاره دی. ما نه دي حاضر کړي دا شیطانان خلق السماوات خلقت د اسمانونو ته دی چې شرک کوي دی خو ما د ځان سره نه دي شریک کړي نه په اسمانونو کې نه په ځمکه کې نه په خلقت ته نفسونو خپلو کې نه مزه نیسون کې ګمراهان ولرا په امداد سره ګمراه د ځان دپاره امدادګر نه ګرځول حضور څه ته وایي مټې ته امداد سره لازم دی. او په هغه ورځ باندې چې الله به آواز وکړي نادو آواز وکړي زما هغه شریکانو ته چې تاسو پې ګمان کوو هغه خپل معبودان هم راوواړئ دی به ورته آواز وکړي خو دی به جواب ورنکړي بوتان به جواب ورنکړي او موږ به وګرځو په منځ دی کې موبقه یو کنده د هلاکت موبق ځای د هلاکت ته وایي یعنی د دې عابدانو د دې معبودانو په منځ کې به یو کنده راشي چې کنده د جهنم ده. وبیني دا مجرمان ور لرا دی به ګمان وکړي چې دی واقعي کېدونکي دي چې په دې کې مجرمان به ور ویني ادی به دا ګمان وکړي چې بس مونږ وسو په دې جهنم کې پریوتون کیو او دی به ونه امید ده جهنم نه زائد ډاډه زائد اړه بشک بیان کړی دی مونږ په تفصیل سره په قران پاک کې د خلقو لپاره هر قسم مثالونه هر قسم مثال او دا انسان ډیر جګړمار انسان څه دی دا ډیر جګړمار دی پوه شئ وکړه دکه وې دې به څلور قسمه جګړې د الله سره شروع کې یو ځل به الله تعالی به دته چې کم دینو دته به وته و فرمایي چې ګوره ما خو ته رسولان در لېږلو نو تا کوم عمل کړی دی چې ما ته دراوړی دی پوه شئ وکړه دی به وایي خدایا ما خو ایمان هم راوړی و ما زه خو چې کوم دی رسولانو ته باندې مې ایمان راوړی و نیک اعمال مې هم کړي الله تعالی به تو فرمایي کم ځای دی هغه نیک اعمال او هغه ایمان دی کم ځای دی دی به وایي خدایا هغه په عملنامو کې دي که نه چې عملنامې ورته راوړلی شي په هغې کې ونه مومي خدایا دا خو ستا فرشتو غلط لیکل کړي دي او زما پوره اعمال نه دي لیکلي بیا به الله تعالی به فرشتې راولي چې فرشتو تاسو گواهی د په حق کې څه کوئ هغه وی الله دې دغه نافرمانه وو دی به دا خو خدای دام نه منم دا خو ستا فرشتې دي کنه ستا په طبيعت باندې دې دغه کوي دا په ما باندې گواهی کوي پوه شئ په کنه نو الله تعالی وو ته بیا فرمایي چې ګوره لوح محفوظ هم شته کنه په لوح محفوظ کې ټول د ټولو خلقو اعمال محفوظ دي ستا په کې نیک اعمال نشته دي بغیر د بدینه دی بوې خدایا تا خو زه د ظلم نه بچ کړی ما خیال کړه کنه او تا ما سره وعده کړی چې زه به ظلم نه کوم
نو خدای زبا الو منما چې زما خپل لاسونه او خپې گواهی وکړي ها نه لاسونه خپې په خپل څه شي گواه شي وما منع الناس ان يؤمنوا نه دې منع کړي خلق لره د ایمان نه ها اذ جاءهم بالهدى هر کله چراله دي ته هدایت چې کله د هدایت اسباب خلق ترالو ندی د ایمان نه من نه شو ها ويستغفروا ربهم او د استغفار غواړي در خپلنا خیال کړه خلق نه دې منې کړي د ایمان راوړلو نه د استغفار نه الا مگر دې خبره انت تهم سنت الاولین چې راشدي ته عادت ته پوخانو خلقو ها چر دې خبره دې د ایمان نه منې کړي دي ها چې دې ته د پوخانو خلقو هغه عذابونه شروع شي او یاتهم العذاب یا راشدی ته عذاب کو بلا مخامخ وما نرسل المرسلین نرادی کومګه پیغمبران مگر زیر ورکون کې يرون کې او وجادل الذين كفروا جګړه او مقابله کوي کافران د چا سره د مؤمنانو سره بالباطل پناه قصرا د څه لپاره جګړه کوي ليدحدوا به الحق چې ضعیف کې په خپل جګړې سره حق فیصلو لره ها چې حق فیصله په خپل جګړو سره څه کې باطل کی ادحاد ویل شي باطل ولته او دوی نشلی دي آیاتونه زما او دارنګ هغه پیغمبران چې دوی پاغه سره یې راولي شوی دي د آیاتونو سره هم مسخره کولې وما او داغه پیغمبرانو سره چې دوی پاغه سره یې راولي شو ها دغه آیاتونه په ټوکو سره ګرځولیو او دغه پیغمبران ومن اظلمو څوک دی غټ ظالم داغه چانه چې هغه ته نصیحت وکړلې چې پایاتونو طرف سره او بیا دې ته نه اعتراض وکي او ير کې هغه اعمال چې دا د ها چې د لاسونو وړاندې کړی وي خپل اعمال ير کې بهشکه مونږه ګرځولې دي پزړونه د مشرکانو باندې پردې ها پردین په پیدا کړی دي د صدا پار ان يفقهوا ها پردین پیدا کړی دي چې دی پوه شي په خپل کفر باندې خیال کراله نه دا دیتا پزړونه باندې پردې دي د سنه د خپل پوی نه او په وګونو د دې کې دغه د درنواله دي او کتبل دي لره طلب ته هدایت تا چریم دوی هدایت نه قبلې په دغه وخت کې همیشه او رب ستا بخشش کون کې دی او رحمت کون کې دی کوونی چې الله تعالی د خلق لره په اعمال سره چې دی کسب کړی دي ها ګړندې بکی د دې لپاره عذاب او بلکې د دې لپاره یو ځای د وعده دی چې به ونه مې دي دغه ځای د وعده نه ځای د پناه هغه ځای د وعده چې دی جهنم موئل ځای د پناه ته او دا کلی چې کم دی د دې کفارو مونږ دې هلاک کړی دي دغه کلی د کفارو مو هلاک کړی دي هر کله چې دی ظلم کو په ځانونو خپلو همون ګرځولې دي د پاره د هلاکت دی یو تاریخ د دې د هلاکت لپاره یو ځای د وعده او یو تاریخ د وعده دا ول مونږ سدي دا ول مونږه پیدا کړی دي وإذ موسی دا د موسی علی السلام واقعا دغه فلانه د پوره شوی کنه ها یو رکو دا پوره و اذ قال موسی لفتاه دا مخه د اصحاب کهف ذکر الله تعالی وکړو پتور د سره د خرق عادت او د کرامات سره دلته واقعا د چا د حضرت خضر علی السلام د کرامات دا الله تعالی ذکر کوي شان نزول داده چې موسی علی السلام په بنی اسرائیل کې وعظ کاو نو په وعظ کې تل چاته پوښتنه کو وی په دنیا کې لوی عالم څوک دی موسی علی السلام هغه او فرمایل چې دی وخت زلوی عالم ما حقیقت هم دا و چې د موسی علی السلام په زمانہ کې دا غمر لوی عالم بل څوک نو خیال کراله خو چون کې دا لفظ الله تعالی ته محبوب نشو د دې وجنه الله تعالی په امتحان راوستو او حکم ورته وکړو چې ستا نبل عالم ما چې کم دینو هغه پیدا کړل چې هغه عالم د سره د باطن دی ته خو عالمي خو عالم د سې د شرایع او د ظاهره او هغه استانه شیوا عالم دی چې هغه ته علم د باطن الله تعالی ورکړي ته بلاغه نه استفاده کوي داغه نه بس داغه نه به علم حاصله خیال کړه چنانچه حکم متوشو چې مې د ځان سره والا او چې کم ځای دنه مې ورک شو د قلتبه اغستاغه استاد پوه د ځان سره یوشع علی السلام ملګری کو یوشع ابن نوم
نون ابن ابراسیم ابن افراسیم ابن یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم علیه السلام. خیال کرا دا یوشع ابن نون ابن افراسیم دې د ځان سره روان ټوکرۍ په ټوکرۍ کې مې واچو په لارې به ته وخت په وخت باندې خوراک کو. کله چې هغه دریاب ته ورسېدلو په دریاب کې چې کوم دی د خوب دی له خوب راغی دواړه وده شو چې دی وده شو راویښ شو دغه څوک دغه یوشع علیه السلام هغه مې هغه نیمګړې مې چې نیمې خوړلې هغه نیمګړې مې هغه باندې چې توبه ولګېدلې او داس پې کاو دا داس بو په لګېدلې هغه چې کوم نه ژوندې شو په ښکته لاړ شو. خیال کراله دریاب ته ننوته نو دی روان شو په دریاب په بل طرف باندې روان دي او یو 40 غنټه مزل وو. آلته موسی علیه السلام وګی شو وې دا کمایې دی راوړه چوخرو وېسه با ما ته هو سره یاد شو هغه مې خو کم ځای کې چې موږ دمه کوله آلته کې وبوته نه نوته دی د ټوکرې نه دانګلې دي وې د خدای بندنو د قضای خضر علیه السلام ما ته خدای پاک خودلې دی چې دا غځای کې خضر علیه السلام چې کله واپس رالو ډیر ستړي شو چې واپس رالو الته چې کوم نه معلومات وکړلو. خیال کړه لکنه چې معلومات وکړلو نو چوي قتل په یو جزیره کې دغه خضر علیه السلام دې چې کوم نه ملاسته صادر اغوسته دي او موسی علیه السلام په आवाज کو و السلام علیکم هغه په आवाज وعلیکم السلام نا من ان بارضک السلام بکم از مکنه د سلام راوړل دي موسی علیه السلام ته وی دغه نه د فلسطین نه ویخه وی د کم تاسو کې وی د بنی اسرائیل پیغمبر ما چونم موسی ده پوه شو به نو حضرت موسی علیه السلام د خضر علیه السلام ته استل راغله وزستانه استفاده او علم حاصلول لپاره راغله ویتنه شي حاصلول پوه شو به کنه تصبر نشي کوله غوسه نه کې او طالب هغه چې هغه سي صبر نه کی پوه شو به کنه تا چې غوسه ده ته صبر په علم باندې نشي کوله پوه شو به کنه. بهرحال وی خضر علیه السلام ته خضر زکه وي د خپل نوم خداغه دی خپل نوم چې کم دی پوه شو به کنه هغه بلیا دی بلیا او ابو العباس کنیه ده بلیا خپل نوم دی. خیال کړه ادم تفسیر قرطبی لیکي چې دیم د بنی اسرائیل د قبیله نه دی څوک دا بلیا پوه شو به کنه. نو الله د واقعا ذکر کوي و اذ قال موسی لفتاه هر کله چې ویل موسی علیه السلام دغه نوجوان خپلتا لا ابرحو زبه همیشه ما پڅکه په سفر کې زبه همیشه سفر کوم حتی ابلغه حتی چې ورسېګم مجمع البحرین تا مجمع د دوه دریابونو چې کوم یو ځای شوی دي وې دغه بحر اردن دی یا بحر قلزم دی بحر قلزم دغه دریابونه چې کوم ځای کې لکه پاټک باندې چې دوه دریابونه یې ځو شوی په دغه ځای باندې تا ته خپل استاد میلاویږي او امزی او حقبا یا زب سفر کوم په کلونو باندې حقوب جمع د حقبتون ده حقبه ستوي حقبه چې کوم دی نو حقبه هغه څلويختو کالو ته وي پوه شي به کنه نه اتیا کالو ته حقبه ویل شي اتیا کالو نو دا اتیا کالو نه بچي واسه په سفر کوم خو ماته الله حکم کړل چې ته با علم کې او په شا پسې بځي په خضر علی السلام پسې بځي فلما بلغ مجمع بینهما هر کله چې دا دواړه ورسېدل هغه ځای د جمعوالي د دریابونو ته یې هغه مې خپل لرا پتخذا هغه مې ونیسو سبیل لار خپل په بحر په دریاب سربا په چال کې یعنی ساربا چې نه نوتلو په دغه دریاب کې سرب څه ته ویل شي ساربم بالليل وساربم بالنهار سارب په معنا د ذاهب سره فلما جاوز هر کله چې دواړو تجاوز وکړو دغه ځای نه ورتیر شو قال لفتاه وی ویل نوجوان خپلتا آتنا غدا انا راک موتاغا ناشته خپلا یرا هغه یو عشاء بیگا ناشته تا
هغه ته عشاء ویل شي او د سار ناشته ته غدا ویل شي لقد لقینا بشک من ملاقات کوم د سفر خپلنا هاذا چې دا سفر دینه سبا د ستړي سره یره ډیر ستړي شو مفسرین حضرات وای چې کوم مقصد په روانه نو بیا ستړي نه خو چې د مقصد نه خلاف شول نه بیا صدا بیا ستړي ده نه دغه پوری دي د ستړي پر یاد نو کړي د مجمع البحرین پوری او دغه لږ سات چې دی یو شواروز قدر سفر وکړو پاږي کې د ستړي پر یاد دینه معلومه شول چې تا ته مقصد حاصلېږي هغه ستړي بیا شي هغه ختم شي قال ارایت خبر را کما ته اذا وینا ال سخرته هر کله چې مونږ ورسېدلو انګريزي ته ګوره د کومې انګريزي سره چې مونږ دمه کوله فاني نسيت الحوت ما يران يرشومان ثانيو يرنه ک زمانہ دغه مېلرا الا شیطان مگر شیطان د بد شي نسبت پسته کې شیطان ان اذكره چې زیات کم دی لرا وتخص سبیلو وین سلار لا وین سلا دی مې لار خپلا بل بار په دریاب کې عجبن په طریقې عجیبه سره عجیبه خبره وا بس مې ور کوز شو او سمدستی غیب شو قال ذالک او فرمایل حضرت موسی علیہ السلام ذالک دغه ورکه دل د مې چې دی ما هغه شی دی کنا نبغي چې مونږه غواړو د خدای بنده دا خو زموږ عین مقصود دی پرتد دا دواړه واپس شو علی آثارهما په نقش قدم خپل باندې قصصا طلب کوونکی قصص ویل شي طلب تا پوښ بک هيا ورستو په زړو قدمونو باندې راتللو ته قصص وي په وجد عبد من عبادنا دی بیا مونږلو هغه بنده د بندګانو زمونا حضرت خضر علیہ السلام بیا مونږ خیال کړه او خیال کرا لکه شکل د سلام واچاو ناغوت من ان بارضک السلام د کوم ځمکه علیہ السلام راوړل دي هغه ګورزه د موسی علیہ السلام ما ویخه کم موسی وې د موسی د بنی اسرائیل وې پوښې به تعالی د سبق لراغلې اتینا او چې مونږ ورکړو دتا رحمت من عندنا رحمت جانب خپلنا وعلمنا من علم ورکړو دته د جانب خپلنا علم ډېر لوی علم قال له موسی او ولدت موسی عليه السلام هل اتبعك على ان تعلمنا آیات استامرګی تیا وکما مولانا صاحب سره مرګره کېګه مده صدا پاره ان تعلمني جمال علم راکې مما دا علومنا ولن تا چتا ته خودلی شوې دي ورشدان د پاره د هدایت زما قالو فرمایل حضرت خضر علیہ السلام انک لن تستطيع تشرم طاقت نه لري معي صبر سره زمانہ د صبر کولو وکيف تصبروا تبصرنګ صبر وکي عمل علامه پاغه خبره باندې لم تحد به چتای هاته نه کړي پاغه سره خبره د جاته د تجربه نه دا لازمه په علوم او تجربه نه کړي داغه معلومات نه دي کړي څنګه به صبر وکي قالو فرمایل حضرت موسی علیہ السلام ستجدنی ان شاء الله صابرا تب بیا امید کدا الله خوښي مال رب بیا امید صبر کوونکې ان شاء الله زب صبر کوم ولا اعصي لك امر ازبنا فرمانی نه کوم استاد پر دا امر ګورا ان شاء الله وي کچره ان شاء الله نه ویله پوښ به کنه بیا به یو صبروم نه وکړي قالو فرمایل حضرت خضر علیہ السلام پهنه تباتنی کچره تا زما تابعداري وکړه فلا تسالني زمانه به تاسو نه کې ان شي اند یو مسئله حتا احدث لك منه حتا چې موجود کم استاد پاره دغه مسئله ذکر سو پر چې ما ته اجازه نه لیکله تب زمانه د یو مسئله تاسو نه مانه با د یو مسئله تاسو نه کې خیال کړه پانتو دقات دوال روان شو حتی ازار کباب فی سفینه ته حتی چې سوارو شو په کشتۍ کې پس پلار روان دي پلار باندې سره دریاب را نو د دې دوال سوارو شو خرقها اوس ګورا هغه بل ملګری خو شاګرد دی کنه دا غ ذکر پکې نشته دی دا څنګه چاته پاتې شوی دی او سره مرګره دی خرقها نه کشتۍ سیره کړه چا سیره کړه دے حضرت خضر علیہ السلام قال خرقتها موسی علیہ السلام صبر ونکړه کشته دې ما تکړه
لتغرق علی چې تغر کې خلق ته لقد جئت شیئا امرا بشکتا راتلو کړو یو شی درونتا دا یو درون عمل دی کو ډیر ناکار عمل دی قال او فرمایل حضرت خضر علیہ السلام علم اقول آیا ما نو ویل انک لن تستطيع صبر چې تب چریم طاقت نه لري د صبر کولو خیال کرا لګا دا ویدالته کې حضرت جبريل علیہ السلام دا سره ملګری خیال کرا لګا نو هغه شیشه وي په دې دغه باندې ولګوله خنده جبريل علیہ السلام نه خضر علیہ السلام په خپل په دغه سیری شی ځای باندې سو ولګوله شیشه په ولګوله چې دا شیته چې دا دغه چته غرق نشي دا جاز چته غرق نشي خو موسی علیہ السلام په شیشه باندې پوه نه شو ودا خطه دا خلق غرق ول غواړي ځکه دا کار دی قال لا تؤاخذني بأول موسی علیہ السلام لا تؤاخذني منی سمالرا بما نسيت په خبره چې زمانه یې سیف زمانه یې شو غلطی معاف ولا ترهقني من امر عسرا ما مجبور کا مال را پدې امر د شاګردای کې په تکلیف سره پدې امر د شاګردای کې ما په سختۍ باندې مکلف کوا ارحاق څه ته ویل چې مکلف کول پان طلاقات والا روان شو بیا شاګردي شروع شو حتی اذا لقيا غلاما حتی چې ملاقات کو دی ولک سره یو معصوم ولا مخل راغ فقتله قتلک قال قتلت نفسا زکیه ایت قتل کو دی نفس پاک لرا بغیر نفس بغیر د بدلی د نفس نه د قسطاس جرم نو کړي ولې د قتل لقد جئت شيئا نقرا تعالی تو په یو شی قبیح سره دا هډیر نه قبیح عمل دی وکړو دا مخکنی نه دا ناکاره دی پوه شو به چې دا معصوم دی ولې وای دا خوارج یو سړی دی نجدۃ الحروري وتوي وی ابن عباس رضی الله عنه ته خطر ولېګو چې د دې آیات کریمه کې پدې کې چې دا معصوم قتل کو دا خو ډیر چې کم دینو داغه د معصومان خو څوک نه قتلې دا خضر علیہ السلام ولې دا ناکاره کار کړی دی پوه شو به وی ابن عباس رضی الله عنه ته جواب ولیکو چې دغه علم تاسو سره کم چې د خضر علیہ السلام سره تابم حکم کړو چې لسکای قتل کوي خدا علم تاسو سره نو زکه او اعتراض او قال علم اقول لك او فرمایل حضرت او فرمایل حضرت موسی علیہ السلام آیا ما نو ویلی تا انک لن خضر علیہ السلام انک لن تستطيع معي صبرا چې تب طاقت نه لري سره زمانه د صبر کولو قال ان سالتك عن شيء كما تفوت کوستانه دیوشي بعدها پس دینا فلا تو صاحبني بیا ما ځان سره ملګری کوا قد بلغت من لدنا عذرا تو رسیدلې د جانب زمانه عذرتا بس عذرتا ته حاصل شو اسما جدا کولې شي پنځه بیا دوال روان شو حتی اذا اتیا اهل قريه حتی چې دوال رااله اهل دیو کلیتا استطعما على الته طلب د طعام کو د اهل داغنه او دوال وږي شي وی سو خضر علیہ السلام او موسی علیہ السلام هغه کلی ته چرالو اکلی والو هغه په دروازه کې دی بیا مونډلو مولیانو څه کوي وی وږي شي وی ډوډۍ غواړو څه غواړو ډوډۍ غواړو دنه معلومه شول چرته هوټل نه دی هوټل چرته نشته کنه دا کلی په خلکو ډوډۍ سره پرز چې ور کوي بوله ا چې هوټل نه بیا دالته ګوري پوه شي به په او ابو د انکار کو دغه کلی والو انکار کو ان یضیفوهما چې مل مستیاور کې دواړو ته وی چیرې دلم ډوډۍ نه درکو تاسو ولې سوالګری په وجدا فیها جدار دوی بیا مونږ په دغه کلی کې یو دیوال یریدو چې دغه دیوال اراده کوله ان قضا چرات را ټیټ شي پاکا چرا ټیټ شي څه مطلب چې دیوال داسې درا ګرځېدو په انداز کې پاکامه نه د سیدا کو چا خضر علیہ السلام څنګه سیدا کو موسی علیہ السلام ته وی شاباشه دا غټه خټه را کوا او د دیوال وخمه قال نو فرمایل موسی علیہ السلام موسی علیہ السلام خو ته د مخ نه غوساو وې د خدای بندا ډوډۍ نه درا کړو او دیوالونه ولا نیغه لو شیتا کستا خو خشه لتخذت علی اجرا کا باغسته په دې باندې اجرت چې ډوډۍ په اغسته و دوره خوشوي وکړ
قال هغه وویل هذا فراق بیني و بینک دا جدایي ده په منځ زما او ستا کې سأنبئک زر ده چې به زه به خبر کړم تعالی را بتاویل ما لم تستطع په تعبیر د هغه خبرو سره لم تستطع علیه صبر چې تا طاقت نه لرې په هغې باندې د صبر کولو اما سفینه تو هر چې کشتی وه فکانت لمساکینه دا د مسکینانو وه کشتی خو مې ځکه ماته کړله چې دا د مسکینانو کشتی وه او بټو حکم کړی پوه شوې که نه چې دا کشتی او جازونه په سرکاري ملکیت کې واخلي خیال کرا لکه او دا د مسکینانو او دغه مسکینان 10 کسانو 15 رونه چې وو 10 والا رونه 15 رونه چې وو هغه شله ګوډو او دا 15 رو د 15 په مزدوري کوله دغه کشتی به چلوله او پاغه باندې رزق چې کم نه راوړلو یعملون فی البحر دی با عمل کولو په دریاب کې فارت تو ما اراده وکړه ان اعيبها چې دا عیب جنا کما ماوی چې دا کشته ما ترامات کم ځکه وکانه وراهم و وړاندې د دین ملکون یو بادشاہ یاخذ کل سفینه غصبا چې دا به هغه سره اره کشته په غصب سره دا د کمیونستو حکومتو او املاک ټول سو املاک ټول سرکاري وو پوه شئ وکړه دی وای دا څه دا خیال کراله کنه چې دا اسلام چې کوم دی دا پرسوده ځای نظام دی هلکه اسلام پرسوده دی او کنه دا کشته چې ودا کومه زمانه وه د موسی علیه السلام زمانه وه هغه وخت کې د کمیونستو سو د کمیونستو چې کوم دی نه دور پوه شئ و اما الغلام هر چې دغه الګ ته پکان ابواه مؤمنین او مور پلار د مؤمنان دا وړو کې مزه قتل ک چې مور پلار مسلمانان او دې سو د فطری کافرو په خشینا مونږ ویریدلو ان یورهقهما چې دې بغالب شي په دغه مور پلار باندې توغیان په سر کشي سره او کوفر په کوفر سره زما شوم د فطرتي کافرو زما سره یاره پیدا شوله چې مور پلار به ځان سره کافر کی فاردنا مونږ اراده وکړه ان یبدلهما چې بدل کی د دې دواړو لپاره ربهما رفل خیرن یو غره بچي منه ددنا زکاتن په اعتبار ستروالی سره د په بدل کې به الله تعالی بهتر بچي د مور پلار لور کی چنانچه وی دغه مور پلار نه یو جنې پیدا شوله او هغه جنې هغه دومره صالحه وا چې داغه د پښتینا الله تعالی 2 پیغمبران پیدا کړل داغه جنې د پښتینا 2 پیغمبران الله پیدا واقرب هغه ډېر بهتري وي د نه په اعتبار د پاکوالي سره واقرب او ډېر اقرب به روح ما په اعتبار د شفقت سره هغه به د مور پلار سره ډېر مینه کوي د په نسبت باندې رحمه معنا شفقت و اما الجدار هر چې دغه دیوال دی پکان له غلامین یتیمین دا د چاو د یو الکانو یتیمانانو په مدینه په خار کې وکانه تحته کنز اللهما لاندې دغه دیوال نه خزانه د دې ماشومان هوا وکانه ابوهما صالحا پلار د دې صالحو پلار سو صالح دنه کرامات اولیاء ثابت شو کرامات اولیاء بعد الممات داتنه ثابت شو کني دې ټکی ذکر کول ته هیڅ ضرورت پلار سو پلار صالحو نو دغه بچو د حفاظت لپاره ما 2 پیغمبران څکړه له خادمان کړل او دیوال ولا واه اچنا کدا دیوال دغه سره وګرځيږي وارثان به و تختی تربوران به و تختی دا ماشومان بس شي محرومه پاتې شي د کلاندې تنه د سرو زرو خزانه ده فاراد ربک اراده وکړه رب سا ان یبلغ اشدهما چې دی به ورسیږي بالغ والی خپلتا ويستخرج راو بباچی کنزهما اغا خزانه خپل رحمت من ربک دا رحمت د جانب ربستانه وما فعلت عن امري نه کړه دا کار ما په خپل رائے سره په خپل رائے سره په خپل اجتهاد سره دا زما اجتهادي عمل نه دی ذالک تعبیر معلوم تاسو دا تعبیر دا خبر دی چې ته طاقت نه لري صبرند صبر کولو دا درې خبره دا د غیبی علومنا چا خضر علی السلام موسی علی السلام ته خو دې خیال کړئ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك
من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول